غرض اصلاح عقيدة الصحيحة، غرض خروج من تقليد الى تحقيق. دا خپل غرض خروج من تقليد الى تحقيق. غرض سره دفاع عقائد الاسلام و اثباته، دفاع عقائد الاسلام او اثبات ته دی شي بس دا غرض راغلی. اوس چې مونږ چې لکه دا علم مونږ حاصلو علم مونږ حاصلو نو مونږ بس چلو کو، مونږ بدلو یو غټو عالمانو نه افضیلتونه خو یو طرف ته زبد توس اجماعګانې نقل کم پدې باندې څه اجماعګانې الکه اجماع د پدې باندې دا راواله دا مختصر الکلام د ابن رفع راواله دو عالمان چې غیر قوي عالمان دي ښه ترې کې ابن رفع رو باسه پدې دغه کې تلامذه او د تلامذه او د د تفتزانی په تلامذو کې ترو باسه ابن رفعه دې کې بيخه دا شر المقاصد دی. شر المقاصد کې ابن رفعه ذکر کړ لیدل. ابن رفعه می تاسو ویل دي ابن رفعه شافعي دی او د تنبیه یو شرح کړی د کفا او راشه هغه ته ابن رفعه شرح التنبیه 45 جلد کې د تنبیه شرح کړی دا. تاسو نوم د تنبیه چرته اوریدل؟ محذب د شافعیانو متن دی، منهاج د شافعیانو متن دی، شرح منهاج شرح منهاج شرح منهاج به باندې شوافی متن شرح کوي. یو ناش دغه تو ګور شرح التنبیه کفایه النبیح فی شرح التنبیه د ابن رفعه، کفایه النبیح فی شرح التنبیه ابن رفعه غسړی دی. د کتاب کې می چرته لیدل دي چې کله ابن تیمیه مصر تلا نو اول هندي دا غسره مناظره وکړه، بیا د هغې نفس ابن رفعه د هغه سره مناظره وکړه. نو ابن رفعه چې کله د هغه سره مناظره کوله نو کېده نو ابن رفعه چې د هغه سره مناظره کوله نو زما یو خبره یاده شوه په دې کې د وی رأیت شیخا یتقطر دا روبس ابن رفعه دې کې روبس رأیت شیخا یتقطر فقه الشافعیه من لحیته، ما یو داسې شي خو لیدی چې فقه الشافعیه دغه د ګیرې نه قطرې والی ډزا پښتو کې به ترجمه د فقه الشافعي دغه د ګیرې نه چپی والی ډزار یې کو ښکاره کېده. دې ته ابن رفعه وایي. څه وایي ته؟ ابن رفعه په ضمې درې سره یو ابن رفعه ده، ما به دې ته مخکې یو ابن عرفه ده، ما به دې ته مخکې ابن عرفه وي. عرفه نه دی ښه ابن عرفه شي څه شو ګکری ها دا دی تفسیر د ابن عرفه. تو ورته تفسیر د ابن عرفه شته دا دې ته ګوته کېده دا سری دغه اخوا دغه لري کنه دی خو لري کنه دا تفسیر د ابن عرفه دی، دا تفسیر د ابن عرفه دی، دا تفسیر د ابن عرفه څوک دی؟ دا دون قوي عالم دی چې حیران بشي او سره ته مخه ابن عرفه المالکی، دا مالکی المذهب دی. ابن عرفه څه شي؟ مالکی المذهب. د دې ابن عرفه یو ډیر مزیدار کلی مختصر الکلامی راغلی دی. المختصر الکلامی د ابن رفعه المختصر دا نص چې ما لیدلی و کنه دا ما 15 سال مخکې لیدلی و. پروس کال مې یو ځای کې درس کو دلته نو زه حیران وم چې دا زمانه ایر نشي. نو 15 کاله پس مې چې راواغست نو بیا مې یادو نو پروس کال مې راغستی دی. دا راته نه چې دا ما 15 کاله مخکې لیدلی پروس کال مې راغستی دی، خو پروس کال کې چې مې راغستو نو 15 سال مخکې مې کتلی و. ښه نو سوی ابن رفع الکه کم دی داري هي كلام مناظره شو نو فقال رايت شيخا يتقطر فقه الشافعيه من لحيته، ما لیدل داسې شیخ کاکا چې سمو ګدګیری و داسې خبره کوم چې فقه الشافعيه داغه نه تقاطر کو. دا ابن رفعه دا کتاب دی ښه کفایه النبی متعلق زموږ دغه وی چې دا په 42 جلد کې راغلی كفاية النبي شرح التنبيه في فقه الإمام الشافعي إمام ابن الرفعه فبياليس جل كان يو ابن عرفة دا رديت للركا دا خوا كده دا ابن عرفة دا ابن عرفة شراغلي دا مالكي المسلك دا ابن رفعه شافعي المسلك لي او دا مالكي المسلك لي. فمختصر الكلام لكي شي په علم الكلام کې یو متکلم پیدا کول دا د واجباتو نه راغلي دي په علاقه کې سوي
په علم الکلام کې یو متکلم پیدا کول چې په علم الکلام باندې پیږي دا په اقطار او په دیارو کې د واجباتو نه دي خدي شوی ومن ثم قال غیر واحد هو فرض کفایه دا فرض کفایي راغلی دی على اهل كل قطر په اهل د هر قطر باندې اوس قطر څه ته ویل کیږي په دې ځکه خلاصيږي نه خلاصيږي قطر دې ته ویل کیږي چې مونږ وی ولک لاهور په 40 طول بلد او 20 عرض بلد باندې دام چرته اوریدلی دي لا چې چوټ بچ چوټ نه پیژنم خو ځې خپل لهجه کې تاسو را په دې ګلو باندې په دې دنیا باندې دوه قسمه خطونه تللی دي په دې دوه قسمه خطونه تللی دي یو دادی دې ته مونږ عرض بلد وي او یو دادی دې ته مونږ طول بلد وي دا خطونه کراس شوي دي دا خط دلته په دې خط کراس شوی دی دې له خپل نمبر ورکړي دی او دې له خپل نمبر ورکړي دی بالفرض دا دې کونه ته زره ورسېدم دې ځای دا خط بالفرض 12 دی او دا خط چې کوم تاویږي دا بالفرض 15 دی او دلته بالفرض لاهور دی دې ځای کې دوی دا تعبیر کوي ښا لاهور په 13 عرض بلد 15 طول بلد باندې د دنیا پروت دی سپیشل لاهور په 13 عرض بلد په 15 طول بلد یعنی چې 13 او 15 کم ځای کې کراس کیږي د کراس کې سره غلي دي نو د اقطارو کې چې دا کم قطرونه راشي دا راځي دا خدا سری دا سری دا سری اصل کې په علم الهيئات کې قطر دوی ته قطر لري دا د مستطیل غونتزه ته ویل کېږي خو دلته مراد دا د علم الهيئات قطر نه دی ما صرف تاسو ته توضیح د دې کوله چې دا د تویفه د دې نه مراد حصه من الارض دی د دې کې مراد څه شي نه ورته تا یو علاقه بس حصه من الارض د زمکه یو علاقه راغلی دی شوی ویلک لازم دی په اخر دا قطر جمع څه شي اقطار الک فی اقطار الارض تاسو ورېدلی دا لغه خو مریدلی کړه اقطار هذا سافرت في اقطار الارض ما په اقطار الارض کې سفرونه کړو اقطار جمع سره د قطرون راغلی دا يشق الوصول منه لغيره چې په هغه علم الكلام هغه مسائل چې نور خلق دې ته نشي رسیدي اسعاد راواله دې کې مفروض نو چې نور خلق دې ته نشي رسیدي نو خامخا تاسو باندې لازم دي چې تاسو به یو متکلم پیدا کوئ دا ارشاد دی او په ارشاد او بس ارشاد دی او شرح الارشاد دی مونږ په شرح الارشاد جګړه کولې شرح الارشاد ما سره سلور ته خو وی کنه سلور شرح الارشاد دا نماز ونه د مناظرو مرګري دي د مخ ځکه مخ کوم خام مولانا مفتی سید کیم سے مولانا نور تاسه دا د مناظرو مرګري دا اسحاق دته ابن بزیزه ویو سو ابن بزیزه ابن بزیزه نه دا غری ښا او کنه مولا صاحب ابن بزیزه نه ابن بزیزه المالکی المغربي التونسي سمي ابن بزيزة المالكي المغربي التونسي دا د تونس ته یو منه توي مسلک مم نتاخو زم مم نتاخو ابن بزيزة مالكي دی د تونس د مغرب اوسیدونکو دی او شارح دی دا ارشاد چا شاعر ارشاد الى قواعد څه شعر الى قواعد علم الاعتقاد دی کده غدي دا ارشاد تراوالا عمران استاد ارشاد داري کړه الارشاد الى قاعده بس صرف راوي وی خيو ته بس بیا کېده اب دغه نه خو دا ارشاد د چا کتاب دی د جوینی دا شامل دی دا ستاسو د غټي سطح باندې د اشعریت او د ماتوریدیت ارشاد او شامل د شرع مواقف او د شرح مقاصد د مخ کړي دا نقطه ځان سره یاد سات جوینی د شریف جرجانی نه مخ کړي او جوینی د تبتزانی نه مخ کړي تبتزانی سره خو چې نږدې وي کومه شرح او دا شرح ته او هغه ته مخ کړي دام ته مخ دا هغه اشعاری چې لا شرع مواقف او شرع مقاصد لیکلي شوی منو او ارشاد اصل کې څه شری د علامه جوینی امام الحرمین کتاب دی
تاسو به چې دا قیشې پیشې زه کوم چې تاسو د دې کتابونو نوم د الله دپاره یادوئ پرې پوهېږئ چې تاسو په کتاب باندې پوه نه شئ نو ما نه به تاسو اخذ څوک د امام جویني کتاب د هغه د نطاق او ارشاد اله راوړه دلته کېده دغلته کېده بیا پسې وروستو راځې د خپو نه یې ورخوا کېده دغه دویم کتاب د شامل ورته وایي څه وایي ورته شامل شرح الشامل دا ټول دا شامل دی او د یو تلخیص د کامل شرح الشامل مې نه دي لیدلی او د ارشاد د شرح الارشاد دی یو شرح الارشاد دویم شرح الارشاد دریم شرح الارشاد څلورم شرح الارشاد دا د ما په لاس کې اسحاق فی شرح الارشاد د ابن بزیزه دی ابن بزیزه په 48 نمبر صفحه کې نو همدغه خبره کړې ده کومه خبره چې ابن عرفه په مختصر الکلامی کې نه کړې ده ابن عرفه په مختصر الکلامی کې وایي 48 نمبر صفحه وباسه کنه شرح الارشاد ارشاد مې دل درکه اسعاد ابن بزیزه په 48 نمبر صفحه کې عمده خبره کوي چې په هر زمانه دا اول دی شروع واچي فضیلت علم الكلام بیانې ښه دا دی فضيلة وقد انعقد إجماع أمة محمد قاطبة على أنه يجب أن يكون في كل قطر من أقطار المسلمين ما يعرف هذا الفن المتعلق بالتوحيد بالأدلة دعوهم إجماع غاني دا تنقل قوم خا فضيلتون يو طرف تغوري چې دا تاتویم د علم الكلام دا فضیلت إجماع غاني دا تنقل قوم إجماع چې راشي نو بیا د حربي د کلام صفي حیثیت پاتې کیږي إجماع چې راشي نو د حربي مجسم د حشوي د کلام صحیح حیثیت پاتې کیږي إجماع چې راشي نو د ابن تیمیه نه کلام صحیح حیثیت پاتې کیږي اجماع چې کله راشي نو دغه کسانو چې په علم الکلام باندې زموږ بل رستو د تویم خبرې کومه په یوم ان شاء الله خدا دویمه اجماع تاسو ته نقل کړ چې دا د ابن بزیه د شرح الارشاد اجماع راغلی ده چې واجب دی اجماع دا چې واجب دی چې یو متکلم په علاقه کې پیدا کیږي دویم شو دا کېده دریم نمبر یو ناشنا خپل کتاب تبیین و کذب المفتری دادی تبیین و کذب المفتری دا چه شی دی پیګه په امام ابو الحسن الاشعری چې دا زمونږ په غټه سطح باندې د امام دا زمونږ په غټه سطح باندې دا بعضی اشیاء زما ته ځان له باور کې بیا ښه دا شی به ته زما